حکم دی قاضي دا دا سزو هویر کی چې سل دا کوړې ووایي د وطن نه دا یو کول وراړ کوی دا شړی چې دا یا تا کیم بل مزای جوړ کړی و چې دا لږ صفا شي دا په حد شه داخل نه دی خو قاضي ته دا اختیار په دې کې شته دی حضور صلی الله علیه وسلم یوه فیصله کړې ده د فیصلې سره ډېر شرعي احکام تړلي دي فیصله یې د یوه زناکار سړي د یوه زناکارې ښځې په باره کښې فیصله کړې ده نو څرنګه فیصله یې کړې ده بیا د هغې تر خولون د کومې حکمې نه د کومې مسالې ځینې راوتلې دي فیصله یې دا کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه سړي راغلل خپله معامله یې ورته راوړه چې معامله یې ورته راوړه یوه بیان ورته وکړه چې د الله رسوله مو فیصله د قرآن او د قرآن په روشنویي کښې په حقه وکړه د بل ورته وایي چې زه هم یې دا ته غوړه غځولې ده چې په حقه مې فیصله وشي رسول الله ورته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کیسه کوې په څه سره رټ کې څه لوندې بوندې م دي دا یو ورته یې چې د الله رسوله امو زیا یې وه د پلونکي د کورولې سره یې زنا کړې ده مختورې یې کړې ده خو اوس په اوه داسې شول چې دې کومه فیصله شوې ده مو ته په کلي کښې علما وویل پویه خلک یې وویل چې دا فیصله غلطه ده خو زه پیغمبر ته یې ویره چې سیخ الیار درته پې راکو سیخ مزای درته پې ونځي نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې خبره کوه وی چې خبره خدا ده چې امو دا زیای د پلونکي سړي سره مزدیر وه هغې سړي د کورولې سره مختوري کړې ده ویس مو ته خلک یې مو ته یې فیصله در وکړله چې تو زیای و د سنګسر کېږي خو مو د هغې په بدل شستل مې وزې ورکړې یوه مې وینځه وه مې ورکړه خو چونکې زه ویس دا مو ته غلطه لیدی شي ځکه چې مو ته په کلي شي علما پوهې خلک وویل چې دا فیصله ټیک نه ده حضور صلی الله علیه وسلم د دغې ټولې خبرې په ضد کښې خبره ډېره وجداد وره چې دا فیصله غلطه ده ویرشه خپلې وزې ور واپس کا او زیده دا درته واپس کو چې ویردی دي فیصله داس نه دو او ور سره چې حکیمه وینځه د ویردو او درته واپس کیږي صحابي ته یې وویل حضرت انیس رضی الله عنه ته چې ویرشه اول خو یې دغې ښځینه نه پوښتنه وکړه چې واقعي دوی اقرار خو چې مو دا مختوري کړې ده که نه صحابي چې ویراغی په دا نه مخکې یې د ژڼکي نه پوښتنه وکړه چې شادي شده دی وی چې نه وری نه دو شوي محسن نه دی ښځې نه پوښتنه وکړله چې خورکې تونه دا بد اچار شوي دو دوی ورته وایي دا بد اچار بلکل موږ کړی دو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې دا سنګسار کوي بهرحال یې د ښځې معامله یې ختم کړه سنګسار یې کړه یې ژڼکي دی پوره یې حکم وکړه د سلې کوړې او سره د یو کول جلاوطنۍ چې په وطن نه په کلي یې وبوسئ په وطن یې وشوي مخکې د دغې مشکات شریف مظاهره حق تخت د دې باب ډېر ښه احادیث ټول ښه دي خو د میشت په چار چې په ظاهر حالاتو کښې نور ډېر احادیث داسې راغلي دي صحابي ورته ووایي رسول الله ته فرمایي یا رسول الله مو بدکوري وکړه زنا مې وکړه نبي علیه السلام مخ ځنه وړو وه دا یې ورته ردیلی شه چې یا رسول الله زنا مې وکړه مخ یې ځنه وړو وه په څلور طرفه صحابي ورته راغی نبی علیه السلام ورته فرمایي جنکیا لیونی خو نه یې وی چې نه نه لیونی هنه یې په خپله وژغېږه رسول الله ورته فرمایي چې محسن یې ښځه دې کړې دو هر استعمال کړې دو وی چې د الله رسوله کړې مو صحابه ته وویل چې منډه کې دا سنګسار کې صحابه یې چې میډه سنګسار زوی ته بوت وتم ټکو پې ولګوله درد وي د انسان سرات منډه یې کړل خو بیا هم په پلونکي زوی کښې ونیو بهر کې خدای هم سنګسار کړ دا نه ډېر عجیبه احکام راوځي میشتو ستا خپلې لیارې د حدیث نه راوځي اول خو دا چې د کوم شي سازو قرآن حدیث بیان کړي دو دا ته حد یې حد
حدود ورته وي هدیه ممنوع شي ته ریډ لاین نو گو ایریا ته چې دا ته ماور درېمې شریعت منې کړي دي قرآن حدیث یې سازو مقرر کړي دي دا ته دي لکه د زنا سازو شته د قتل سازو شته د مطلب دغې غلې سازو شته دا ته دي ځنې داس ګناهونه دي چې شریعت ګناه ورته ویلي دي خو قرآن حدیث یې سازو نه دو مقرره کړي شریعت هغې ته اجازت د وخت قاضي اسلامي حکمران امیر ته ورکړی دو چې ته سازو مقرره کا دا ته یې تعزیرات دا ته یې د هغې سازو انتخاب و قاضي کوي په قرآن په حدیث سازو بیان نه دو چې قاضي مصلحتاً کیمه سازو ورته مقرره کړه دو تعزیر وي دو لاګو کوي امیر بادشاه قاضي سلطان په دا کښې ډېرې داسې خبرې راووتلې چې یاره اوس یو سړی شروط شي بیا ته ولی شي هر سړی د قاضي سلطان جوړ شي یاره یو سړی د زنا وکړه هر سړی د ټیپک په سرخلي ویژني دی دا طریقه خو شریعت نه دو شریعت یو نظام یې شی دی بله خبره دا دو چې ډېر افسوس سړی ته په دا ویر شي چې کله میش دا حدود کسي رسول الله څلور وره مخ اړوي خپل اعتراف کو چې مو دا چار کړی دو نه امپلیمنټ کوي شریعت نظام خو کسا دی دا عدل خو کسا رسول الله جار شه د قانون پر عجیبه قانون ویله غلطی چانه نشي انسان خدا چې غلطی زنه وشي بیا توبه په وبوسي دا څوره چې نوست یې څوک دا شته په دوشه چې دا غوته چګه کو چې مو غلطی نه دی کړی نشته دا کدا میجو د انبیا په بارک شه د اسمت بل چې په بارک شه نشته دی او بل خبره ده چې بیا داس ور دی چې لونای کا په خپل اول یې خوږه چې دا ژغېدو کوي د کسی ژغ کوي دا غوډه دا غټ جرم دی چې بالکل ټیک ټاک په خپل حالات بیا ورته چې لیار درته جوړاوه چې د سنگسرولې نه بعد شي کچیرې ژڼه وي بشپړ بالکل پوتې وي بیول یار جوړه شي خوش پیغمبر یو امتی ته وي یو صحابي ملګري ته دا ورته چې یاره ورو مې حق کړی دو خدای شته دی او ولدار صاحب تل مې هم بدل دی یوه غونډې لیارې په ځون پسې خپلې بدوي بیا صحابه ته یې چې سنګسار یې کوي سیل یې پرېږدی د نه کومې مسلې نورې ووتلې دغې نه مسلې ډېرې ووتلې اول خو دا مسله چې میشتوس خپل کله انصاف وکړو میشتوس په تېر شوي دور کښې ویس کېدای شي ډېر جاهل قومي نه داسې وي چې ذاتي وې زړه باد و په پیله په پارټي په مځکه په علاقایي یو بېګناه انسان وي تور که یوه تور سروي په کور شه وچتوله پاوې تر برېني ور سره وکړه سړی وې خامخا ویژه یاره ته د ظلم حد ته خو کسه وویرڅي دا چې زه د رسول الله امتي یم اوکت په دې باندې تور نه دي کا تور وي تو ته چا اجازت کړی دی چې ته په دارنګې خلک ویژنه تو ته دا نظام چا دی ته خو د الله بنده یې تړلی یې د رسول الله امتي یې کلمات یې ویلې دی رسول الله په لیار ویلې ژوند نه تېروي دا تبلیغون چې دا غونډې دروازې مو ته کړې خلک خو په دا ټکي پورې چې روشه چې پیغمبر په طریقه ژوند تېر کړي نورې نوې مسلې خو تبلیغونه میشته نه دي راوړې خالي درد دا ده چې و کلمات یې وویله روشه چې د کیم پیغمبر په کلمات یې ژوند ویلې دو خو هغې وخت تر خولون دی خو وختري در تیور شه دومه خبره ده چې میژه کله دا خبره کوي بله خبره ده یو سړی دی قتل کوي خالي په شاک په شریعت چې دا نشته دی دا پښتني غیرتینو وي خو دا په شریعت چې نشته چې په شاک څوک قتل کا خور دی وي کا لیر دی وي کا زیای دی وي کا د راغلی وي دا نشي ویژلی اسلام احکام واضح بیان شوي دي داسې نه دو چې په دا میژ نه تیاره لوېدلی دو میژ یې چا نه بیا پښتنه ارته پې کي بله خبره ده چې یاره ته مړاوې خامخا دا تو ته چا ویلی دي چې پښتو دا غیرتي نه کوه نه نه یو سړی تور شوی دی هغې ناجایز دی تور دی په شاک دی تور دی هغې د لوس حیوا جرګې په پردي کورینه وخترې کوي تل عمر تعلق ورته ملاو دی خالي سزا یې دادو غلطي خو د انسان نشي چې د پیغمبر علیه السلام د صف د خلق نه غلطۍ وشوې خوش پیغمبر لیارې ورته تېرې کړې که سزو وه سزو یې وه که نه وي هغې نورې کیمې شرعي احکام وي هغه پې لاګو کړل
امو د تو د لوسا ډېرې تورسرې کوڅې سپینې شوې وي چې لږ معمولي شاک دی پکې او خپله هم څوره کړې وي هغه د پوره بیا میاشت د پوره سازو نشته ځکه میاشت سړي دومه خبره ده چې دا په شاک قتل لای په شاک نشه څوک ویژلای درمه خیري خبره دا دو چې نه نه په ډېر خلک په دې معاملې کښې سره الجاو دی الجاو و دا زنه یا دا قرآن و حدیث یې باید په چار دو چې قرآن و حدیث ته روشي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس نه د یوه نرغنده زندگی بربوده کو او نه د یوې تورسرې زندگی بربوده کو شریعت لمنې ته روشي په هغې شو د انسانیت پوره خیر وي په هغې کښې د انسانیت بقا دو کله وره چې میږه خبره کوي بیا دا ډېر تنګ نظری دینداری خلک وایي چې سړی دا لیارې خلک ته جوړوي کی محال دی او سړی پیغمبر لیارې جوړه کړې د خپلو امتي ته زه لیارې نه جوړوه آسې سختی کې تنګ نظري ما کا پوی وې کا سمجھدار وې کا مطلب ډېر وې انکای وې کا بزر وې کا سفید پوشای وې میں تو پمانشے پیغمبر وڑای دی دا امر مشترک تای دا تا تب بونڈی دا تا زها بونڈیا پا دا در دولے بزرگی دے نمانو تر دا در دولے دے ایز بزرگی نمانو پوز تو سرا تردیوی چه پیغمبری والیار تیرا کڑی دو چه سالور ورا خپل مخڑاوی سڑای ورطا داری چه دا مو کڑی دو بیا تسوی که جه پشاک خالک ویجنے بیا تسوی که چه نظام قضاوت دے لستا دای دے ریاست نظام دے لستا دای بیا چه کلا میجا ډیره سختی کوي بیا فوراً دا روشنخیاله خلک یې دا زود مزاجی چې ملو پتری دی ملو دکیانوس دی ملو سختابی دی دا مخه د خړنده خو میشو بلې زړه نه تام شوروي میژه صرف د اعلی د احکام هغې جواب دی څوک چاته جواب دی نه دی الله ته جواب دی چې کله د شریعت د احکام خپل کې په دا اعمالو وکي دنیا یوه خبره په دا میانځ شه بله روغله وی څه وویل چې خوږه پیغمبر کوړې هویر کړلې او محسن ژڼکي ته چې ورې نه وه کړې جلا وطن یې حقه ترسرې چارې وکړه ای سنګسار کړه آیا داسې شته دی چې څوک په کوم وبوسې د وطنه ورړ کې دا هم په حدود کښې شته دی امیش د اخناف مسلک دا دی چې کچیرې د وخت قاضي اسلامی حکومت ریاست چې کوم والی دی هغې په دا کښې خیر لیده چې دا سړی وي زیاته مردوړي جوړوي په چار دو چې یو کول وطن بدر شي جلا وطن شي متاثر شي نو دا ها د شریعت او بله آخري خبره کوي کیسه نه وژدوي بیا په ملګري یې بوچ کېږي او په چا باندې بوچ کول هم مناسب نه او بله خبره ده چې کله هم یوه تورسرې په تورمخي باندې ویژلی شي او څلور مجلسونه شي اقرار کوي چې دا مو کړي دي دا مو کړي دي پیغمبره د خدای څلور ورا مخړول فقها په څلور مجلسي محمول کړي دي نو کم از کم چې میږ د دغې تیارې نه ووځي کم از کم د دغه جهالت نه چې ووځي او په صحابه نه څوک غیرتي نه دي میږ ته ډېر کله دا میډیا ته دا شاید سي څوک تنقید در باندې کو څوک زیاړې مردوړې کو ویله په رسول الله ته نه وی کړې کام یې په کونې وټنګو کام دې د وینې مبارکې توی شولې کام یې سوسکي ولوېدل جبرائیل څومره غصه پې روغلله بچونه یې څومره پې خفا شوې نو اصل شی دین خبره د دین وي حقیقت وي میږ پښتو په جامع کښې نه دا بابانګې دو حل اعلان کوي چې میږ په روایتي خبرې کښې نه وي څوک خفا وي څوک خوشحول وي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قرآن فیصله کړی دی چې د عزت او د ذلت معیار دا د الله د څنګه دی د انسان نه نشته دی چې کله دین خپل کې میشتو سو عزت ملوي شي چې کله دین خپل کې میږي توس د غیرت چرچی وولې وي وولو د میږي توس د غیرت بولینه وي جهالت تیارین اور وبوسی سارا پچا بادا لګي پچا شا لګي خو د الله د څنګه میشتو ژوند څوره پوتې وي د عمر څوش پهګې پوتې وي د شپې وړي دا دروېغځنه ژوند ختم دی
او قسم بلا چې کله ته تفسیر د قرآن کسې چې دا چا جاهل روایتونه کړي دي په جهنم شو دا خلق فرشتي جهنمی نه تویده کوي چې دا تمام تفسیرونه په دا ډک دي چې چا د جهالت دین وکا او فرشتي جهنمی نه تویده کوي. الله جل شانه دا د میش د توس سینې د حقیقي دین د پورا کولاو کو الله جل شانه دا د میش د توس نه د دین چار وخلی